السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. کتونکو سیټ کې د باندې دا کومه ویډیو ده دا باندې ګورم دا یو د جمعیت علماء اسلام چې کوم کس د بلاله نامې ده غالبا او دا یو زیشان لګ دی د پی ټی آی دی. دوی ښه ځان ته غټ سوشل ورکر او سوشل سټار وای او استعمال هم کوي د سوشل میډیا. سیاسي اختلافي به هر حال د یو بل پسې د پارټیانو پسې لګي خو دا کومه ویډیو چې دا په تاسو باندې ګورم بیا پې خبرې کوو. به هر حال خو لکه زما مزاج داسې دی چې زه وایم کم از کم په سوشل میډیا باندې که د پارټۍ هر قسمه اختلاف وي هغه په یو بل باندې تنقید هم کولی شي، تنقید برای اسلام کولی شي. د چا مقصد هم دا نه وي چې یاره زه د چا ذاتیت باندې خبره وکړم. نو دوی چې په دې سوشل میډیا باندې دا کمې خبرې کړي دي د یو بل پسې او دا کم الفاظ یې نازیبه استعمال کړي دي نو زه بالکل د دې شیز خلاف یم. داسې نه ده چې زه یو کس پسې راولګم او د هغه ټارګېټ کړم او د هغوی بیا د کور او د زنانو لکه تاسو دا ویډیو وګورئ بیا پې خبرې کوو. څه وخت مخکې د ده یو تورسرې خور چې دی نو وایي د کور نه تښتېدلې وه د خپل پلار سره د بل چا هم ورسره شرکت یو پیدا شوي نو ابه کنزل کوي. صحیح شو. تا د هغه خپلې خور چې ته تپوس کړې ستا هغه خور کمې کارنامې کوي. ته چې ته دا خور کور کره ورغلي یوازې کور کې ستا صرف یو خوری دی او یو د خورزه ده د هغې سره دا 8 کاله ستا دا اوښي وشو چې مړ دی تا هغه کور ته تپوس کړي ستا خور په کمه کاته کې دا دومره پیسې ګټي. صحیح شو. ما له دې خبرې جواب راکړه. بله سمینه چې تقریبا په نهم کې سبق وي او 12-14 کاله عمر دی 14 کاله عمر دی تا د هغه خپلې خور معلومات کړي تا په کومه کاته کې دا خور د یو سړي نه لکه ستا په وړوکوالي د خور رشته شوې او تا د هغه نه پاتې کړه دی بل له دې ولې ورکړه دله د 100 روپو دپاره دې ورکړه. ښه ته ولې تلې ته سعودي ته ولې تلې کو ته نرې ته د دې خبرې واضحت وکړه. ته تېرې کړه کلمه چې ته د څه نه تښتېدلې وخوره قرانزه بلاله چې د چا د خپل کور اصل نسل نه معلوم هغه ته به بل کور سپک کاري. پوه شوې. ستا وخوره قرآن ستا 2 میندې دي که نه ستا ړومبی مور په څه کې مړه شوه ستا مور ته چې کله ستا د مور واده وویني ستا د پلار ته د دویمې ښځې نه پیدا ستا د پلار چې کومه ښځه وه ستا مور 15-16 کاله بعد په څه مړه شوه چا مړه کړه. پوه شوې. او ته چې کېدې تا ته پته شته چې ستا صرف د دغه یو پلاره پیدا کړو د مور د بل سمه خوا دې خو ته پیدا شوې. ستا مور بلاله ستا د مور چې کوم مخکې خاونو هغې ولې پرېښودو ستا دا پلار یې وکړو. سوچ کوه. خپل خاندان دې نشته خپل اصل نسل. د ویډیو د لګولو مقصد مې دا نه و خدای شته ما چې تاسو وګورئ صرف چې یاره داسې قسمه الفاظ او داسې قسمه خبرې په سوشل میډیا باندې د یو بل ذاتیت ټارګېټ کول او د یو بل د کور پسې د زنانو پسې د مور خور پسې نو دا ډیر د کمزر په خلکو کار دی دا ډیر د بیکاره خلکو کار دی. داسې قسمه سوشل میډیا والا باندې خو زه یو 100 پیرې لعنت لیږم که دا د پی ټی آی او که دا د جمعیت او که دا د هرې پارټۍ که زما د پارټۍ او زما د جماعت سړی ولیني داسې قسم الفاظ استعمالول او داسې د یو بل کور او خور مور دا ټارګېټ کول نو دا ډیره د افسوس خبره ده. نو زه دوی دواړو ته دا وایم چې مهرباني دا وکئ چې سوشل میډیا ته کم از کم دا خبرې راوړل نه دي پکار او د چا پرسنل میټر چې کوم دی دا ټارګېټ کول نه دي پکار. تاسو اختلاف ضرور لرلی شئ د پارټیانو په سره باندې اختلاف لرلی شئ د یو بل پارټي ټیک د ټارګېټ کولی شئ د هغوی غلطۍ نه ایستلی شي خو کم از کم د چا خور مور دا ذات او یا په هغې باندې جګړه نو وروره بلال تاله فضل الرحمن مولا څه وکړي او د زیشان ته وایم چې تاله عمران خان څه وکړي دومره حده پورې خو چې یو سړی نه ځي که نه چې کم از کم خپله خور مور په چا باندې وکنځي یا د چا خور مور وکنځي د هغه د پارټۍ په سطح باندې نو دوم داسې کول نه پکار. دا تربیت چې چا درکړی دی دا تربیت چې تاسو بیا چاله ورکوئ نو د دې بالکل زه خلاف یم. داسې قسمه دغه نه دي پکار. نو مهرباني وکړئ دا شیزونه پرېږدئ په دې میډیا باندې داسې قسمه پوسټونه بس خپل که ټیک د پارټۍ کې یو پوینټ یو غلطي رایستلي هغه جدا خبره ده خو د داسې قسمه پوسټونو نه ځان وساتئ. ډېره مننه.